ابراهیم علیہ السلام دومره لوی جلیل القدر انسان او په یو امتحان کې غیر څنګه شو؟ بیبي هاجره د بیبي ده او اسماعیل علیہ السلام د غیږې بچی دی. حکم ورته وشو چې فوراً اوچت شه په شام کې او دا ښځه او زوی دی والا او لاړ شو د مکې په دشتو کې پرېږده. حیران شو، یا الله ډېره ښه ده. بیبي ته وی تیاره شه او زوی دې تیار کا. د شام نه ښځه او زوی را روان کړه او په ورځو په میاشتو مزل یې وکړ او د مکې دشتو ته راغله. مکه په هغه ورځو کې ښار نه و، آبادي نه وه، هېڅ نه و، د دوو غرونو منځ او یو وادي وه. ابراهیم علیہ السلام راوسته او ښځې ته یې وی دلته کېنه او دا زوی دې غېږ کې واچوه. دی ترې روان شو. چې روان شو بیبي ورپسې اواز کوي چې ابراهیمه دا کار دې په خپله اراده وکړو که چا درته ویلي دي؟ وی الله راته دا حکم کړی چې دا ښځه او دا زوی دې په دې بیابان کې پرېږده او ته تې ځه. بیبي ته یې ګور وی ابراهیمه ځه چې د چا په حکم دې مونږ دلته پرېښو بس هغه پوهېږه او کار یې پوهېږه. هسې په ایمان ووایي که تاسو ته د اسمان نه آواز وشي چې دا ښځه او زوی دې ورشه په دا میاره کې پرېږده او ته تې راځه وبې کوي؟ وبې کوي. ابراهیم علیہ السلام شام ته لاړو او بیبي هاجره او اسماعیل علیہ السلام د مکې په میاره کې په دغه ځای ناست پرېښو چې دا په کوم ځای اوس چابې زمزم کوې وته دلته یې پرېښو دی ته. اسماعیل علیہ السلام تږی شو. چې تږی شو نو بیبي هاجره اوس اوبه لټوي. اوبه چېرته دي په مکه کې؟ نو د صفا او د مروه په دې منځ کې اوترې منډې ووالې. کله به د صفا غونډۍ ته وخته او کله به د مروه غونډۍ ته وخته. اوبه یې لټولې، اوبه نه وې. اوس د الله په حکم دلته پرېښوی شوي دي، تماشه کوه. اسماعیل علیہ السلام داسې لټې ټکولې څنګه چې د ماشوم عادت چې داسې وایي چې خپې داسې کوي. جبرائیل علیہ السلام ته حکم وشو چې ورشه د ده په دې خپو په منځ کې چینه راوباسه. چې بیبي هاجره راتله چې کته د اسماعیل په خپو کې اوبه را خوټ کېږي لګیا دي. اوبه یې زوی له ورکړې. دا به زمزم کوی چې دی بیبي هاجرې خیال وکړو چې هسې نه چې دا اوبه هم داسې وبېږي او خلاص یې نشي. نو ورته یې ووایي چې زمزم د آب زمزم کوي ته زمزم ځکه وایي چې زمزم په عبرانۍ ژبه کې وایي ادرېږه. نو ورته یې د شګو داسې ګیره واچوله او هغه اوبه یې ودرولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې الله دې په هاجرې رحم وکړي، که دې اوبو ته زمزم نه وی ویلی نو دا به بایدلی وی، ډېره لویه دنیا به یې خړوب کړی وی. ابراهیم علیہ السلام به چې کله ډېر درد وکړو نو بوراق به ورته راغی او په بوراق باندې به سور شو. نو را به وستو مکې ته. نو د زوی او د بیبي ملاقات به وکړو. هغې نه بعد به ویل به اوس واپس ځه. مرغۍ قدرې نو او بیبي هاجره او اسماعیل په دا دشت کې وای په ایمان دا ملاقات څه د عقل منی؟ د چا عقل منی؟ دا امتحان یا په عقل کې راځي چې داسې چا سره وشي؟ داسې به مرغۍ هم څوک په بیابان کې پرې نه دي. کوم امتحان چې په ابراهیم علیہ السلام شو. عزیزانو دا ټولې خبرې د عقل نه بار دي. ما عرض کړی چې د الله هر کار چې دی هغه د انساني عقل نه بار دی. انسانی عقل دا غي تقاضا نه کوي. سموده چې تیره شوه ابراهیم علیہ السلام د 12 کالو بل امتحان په وشو. په خوب یې ولیدو او په خوب کې ورته دا ویلی شو چې دا زوی دی اوس حلال کا. ابراهیم علیہ السلام حیران دی چې الله راته وایي چې اذ قال ابراهیم انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بچیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. خوب می ولید چې الله پاک ما ته وایي چې دا زوی دی حلال کا. فانظر ماذا تری، تم سوچو کا سوکم. اوس پلار د 12 کالو بچی ته داوي چې تم سوچو کا او ما دا خوب لیدل. اوس د 12 کالو بچی ورته سوچ زمونږ د 12 کالو بچی وو
زمونږ د 12 کالو بچی ته چې وای چې پلار چې زه د حلالوم دومره منډې به درنه ووایي چې عمر لږ په سترګو ونه ګوري. زه ورته څه وایي؟ قال يا ابت افعل ما تؤمر، يا ابت افعل ما تؤمر، اے پلار زر کوا څه حکم چې درته شوی دی زر کوا. بچیا ته به څه کوې چې زه تا حلالوم؟ نو هغه ورته چې ستجدني ان شاء الله من الصابرين، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اے پلار زر دی چې بیا به مې مالرا د خپلې چړې لاندې صبر کوونکې، ته به مې حلالې او زه به ستا د چړې لاندې صبر کوم. او افعل ما تؤمر، الله چې ورته څه ویلي زر کوه، چېرته تاخیر پکې ونه شي، خدای به درنه ناراض شي. دا څه د ګپ خبرې دي یا دا څه د ټوکو خبرې دي؟ نن تھرو آؤٹ مسلمان قوم ته ګوره، دا خبرې ورته افسانې ښکاري، دا ورته ټوکې ښکاري. یو امتحان پیوشي چې وزارت تلاړ شي صاحبه، خلق وزرخایه ته ور رواني چې خدای دې نور خیر پیښ کینو. پرون وزیر وینن کو تکشاش وی لمونګه وزیر اعظم صاحبه چې واغه د حضرت علی حدیثونه ورته اوس را یاد شو. اوس په اخبار کې بیانونه ورکړي د حضرت علی حدیثونه. د حضرت علی حدیث درته خالی یاد دی؟ د حضرت علی ژوند یاد کا. حضرت علی چې څه وخت کې ولی امیر المؤمنین شوی او حضرت علی ته حیدر کرار ولی وی کرار. پاکستانی حکمران طبقه چې دا خالی د خلکو نوم قدر علی د خپل مفاد لپاره حضرت علی ته حیدر کرار وی. کرار د فرار ضد دی. فرار معنا تختیدل او کرار معنا د دشمن په مقابله کې ثابت قدم ودرېدل چې چرې دشمن ته شاکړی نوي دې ته کرار وای. تا ته د حضرت علی حدیثونه یادی پکار دی چې ته وزیر اعظم کرار وې. ستا پاکستان حکمران طبقه تر اوسه پورې د کشمیر فیصله نه ده کړې او یو کشمیر د هندونه آزاد نه کړو. هغه هندو چې تاسو به ورته ویلې چې پاپړ د یو لوړ او پاپړ د یو لوړ، هغه هندوان چې تاسو شړلی او که خیر بیا در طرف چالو شوی دي. نیم پیښور خو د سیکانو ډک شو، اوس که خیر هندوانم شروع شوي. چرته دی هغه خلق چې هغه ویل به چې انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس، مشرکان نجس دي، پلیت دي. هغه نجس سره خو سره رشتې کوي لګیا. نو عرض مې دا و چې دا ټول ملک دا دروغجن دی، دا په خپل میشن کې بېایمانه دی، دوی کې ایمان نشته. زما یو بزرگ سره ملاقات شوی، مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه. د یو سړی نامه به مې چې ورته اغسته ویل به دی خو ژوندی خو ایمان پکې نه، دنه په ژوند ایمان سلب شوی. قسم په خدای دی چې په لیډرانو کې مې تپوس ته وکړو چې پلانې لیډر دنه په ژوند ایمان سلب شوی دی، پلانې سړی دنه په ژوند ایمان سلب شوی دی، پلانې سړی دنه په ژوند ایمان سلب شوی دی، ژوندی او ایمان پکې نشته. مونږ نه په ژوند ایمان سلب شوی دی. ایمان څه ته وایي؟ زه تاسو به ټول وایي چې ولې مونږ ایماندار نه یو، دا مونږ کافر یو. مولانا صاحب څه وایي؟ مونږ ایماندار نه یو، مونږ کافر یو. د ایمان معنا درځي که مطلب درځي خو تا کې ایمان شته، او که په مطلب پوه نه تا کې اډو ایمان نشته. پسې د ګوګشته کې زوی ایمان وای تصدیق ما جاء به النبی تا څه وای؟ تصدیق ما جاء به النبی، پیغمبر چې څه شی د خدای نه راوړی دی پاغي یقین کول او پاغي عمل کول دې ته ایمان وای. پیغمبر څه راوړی دی؟ قران راوړی دی. پیغمبر څه راوړی دی؟ 14 لک حدیث راوړی دی، 6,000 او 6,000 آیاتونه راوړي دي. په دې تصدیق کول او په دې عمل کول دې ته ایمان وای.
که په دې 14 لکه حدیثو او 6,000 آیاتونو باندې دی ایمان وی او تصدیق دی وی او هر کار د ژوند د دې پرانا کې خو ته مسلمانی او کني تا کې ایمان نشتا او دا لټوي دا خلق دي ته ګوري ته خلکو ته ګوري که په دې تصدیق وی او قران څه ویلی او د ټول ژوند د دې قران په حواله کړی وی خدا مسلمان دی او که د ټول ژوند د دې په حواله نه د کور معاشره ټول د قران په حواله نه د ایمان نشتا اوس د دې ټکی مد نظر تاسو په دې پیښور کې او پاکستان کې ګرځئ که تاسو ته مسلمان ښکارا شو د سړی دوی باندې ممکن نشتا مليانو ته ګوره و مناسب دا مړی خود خدای خور او د اسخاتی چې د په قرض اغسته ده کپن د پاره الوی کنه دا په دلوار کی طرف کې رواج دی چې هغه کروڑپتیانم سخاته دي الوی کنه تا ته پاغه کور کې چې ظلمه پکې مړی او خزي په وینو جاړي لګي یو ول ته روټه تعالی خوندر کې دا نوړای په خلینو نه باس په ګیره دې مراو به دا زمونږ باندې ګیره چې ده په پټو کې واخم ډیر ولاړی لا ګمنزم ځان سره ګرځي دا لکانو سرونه پریخي کنه دوی چې په لار روان دي وخت بدل د نه دکان ته برانه شیشه ته بولا شیخ صاحب بچي او 10 کیلو سنت په برابر کی نور معاشره دی وګوره په سنتونو نه کی جون ته وګوره مونږ تبایو زمونږ بیړی غر کدا په خدای قسم او بیا درته په خدای قسم خورم چې زه څو وخت کې قران ته ګورم قران نو چت خو بل شي نشته کا په بل سزاړو خبره تاسو سره کوم نه په قران کوم کته چې دا قران کې دا خبره داسې ده نو کافر یو کزه ما چې داسې ده یا کافر ما په قران کوم که قران ته ګوري چې قران د کوم خلکو حال کم رنگ بیان کړي دی او قران کم رنگ لار خودلې ده او پاغه لار تر روان نه ته مسلمانې تاکي خو ایمان نشته په خدای قسم چې دا شعر عملی طور رښتیا شوی دی عملی طور شعر ویلې شو چې که ظاهر مې د سړو دي زې سکړما که ظاهر مې د سړو دي زې سکړما په معنا کې د چارپایو په حساب یم که ظاهر شکل شان شوکت زما د سړو دی لیکن مانن ز چارپای د سپیکر د مردار خړل کنا مونږ مردار خور کنو پردی مال خړلو نه د سپی غوخه خړل خدي مونږه خور کنو د پیشو کار د ټول شپغلا پسې ګرځیدل کنا مونږه ټول شپغلو پسې ګرځو کنه د کارغانو کار د غل خوراک دی کنه دی